اخرت خو غم خو چې اخري ارامګاه همدا ده. دا هم راته ووایه که نه چې دا لاوارثه خلک راوړي او بیا دلته کې خښ کي د هغوی د قبرونو څه صورتحال یار دلته بس لاوارثه مړي چې خښ کي که څوک یې پیدا شو اوس بعضې خلک خپل مړي وباسي ګینې په ځای پرېږدي دوال اول راځي قبر پرې جوړ کړي چې کم بیخي ناوارث د هغې ډېرې وار شي په هغې واپس قبر وباسي بل پې خښ کړي غاړو کې روباسي سیر ته ولړه کړي. تاسو خو هم د ډېر وخت نه تاسو ابو او اجداد مونږ ګورو دلته تاسو قبرکنده خدمت به هم ورته ووایي خدمتګار هم یې داسې خلک چې کم لاوارثه یې پای خو موږ خبرې وکړې داسې خلک چې هغه صاحب جیدا دي خو د هغه د خښولو بیا څوک نه چې کله هغه مړه شي ټیک شوه نو داسې قسمه واقع د مخې ته شته نه به دا بیا مونږ خښو که نه مونږ لرې وړي بس مونږ وله قبر وباسو خښې کړو. نو د دې قبر کنلو څو پیسې تاسو ولې یاره بس 8000 روپۍ تیل وو سره د تختو نو دې سره دا تختې او دا او ټول دا تختې لاندې دا بلاکونه چې پکې کم لګي د دې پیسې هم دي. دا راته ووایه چې اکثر موږ دلته وګورو قبرستان ته راشو نو د خلکو زیاتر مسلې وي چېرې دې ځینې ما چاردیواري ته وکړې ده دا زما حدود دي دلته به زما هغه بیا بل حساب دی هغه ځان له ځای